أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام أو كما قال. ندی شوال د میاشتې په مناسبت د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د حالاتو داسې مختصر خبرې مې درته شروع کړې او زما پکې غټ مقصد دا و چې د خلکو دا رواج او رسم چې کوم حضور پاک ختماو دې زمانه کې مسلمانان بیا نه ختموي چې رسم ختم شي او هغه د رکوټ اختر په میاشت کې یا د دوه اخترونو په میاشت کې چې خلک واده ته او نکاح ته سپیره وایي. دا غلطه خبره. ما درته ویلي چې حضور پاک د عایشې بیبي نکاح هم وکړه په شوال دې میاشت کې او واده هم په دې میاشت کې کړی دی. نو دا او خپله وی زما واده او نکاح دواړه د دې میاشت کې شوي دي. وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده. دا غلطه خبره ده. دا پیغمبر د دې رد کړی دی. حضور پاک خپل محبوبه بیبي په دې میاشت کې په نکاح غشتې ده چې دا رسم ختم شي. افسوس اوس مسلمانان دا رواج نه ختموي. اوس هم لږې ورځې پاتې دي. غالبا چې نن 21 دی که 22 د دغه دی دا رکوټ اختر دا میاشت دی. نکاح دې کې وکړې ثواب به مو شي چې نیت هم دی چې د عایشې بیبي او د حضور پاک نکاح شوی دا نیت وکړې. نیت هم دی چې دا د جاهلیت رسم رواج ختمو نو الله به بدله پوره اجر او پوره ثواب درکړي. نو عایشه بیبي فرمایي بختوره ښځه ګور رسول الله مبارک سره دومره مینه وه. اصل د انسان د ایمان نښه خو د پیغمبر سره مینه. د عایشې بیبي خو خاوند مو حضور پاک خو پیغمبرم ډېره زیاته مینه وه د حضور پاک سره. عایشه بیبي په خپله فرمایي وی د حضور پاک د نکریزو بین نو خوښ. د بعض انسان بعضې بویونه نه خوښ د بعضو خوښې د نکریزې بوی یې نو خوښ. نو یې د ښځو نکریزې څومره خوښې وي ما به نکریزې نه استعمالوي د پیغمبر د خاطره چې د هغه د بوی نه دی خوښ. نو نکریزې جیل دی په خپله حضور پاک فرمایلي ښځو ته یوه ښځه وه او د رسول الله مبارک داسې په نظر ولګېد. غیر اختیاري انسان باندې نظر لګي په خپو ورته ویې نکریزې نشته چې ته پورې کړې. دا خو د ښځې او د سړي په منځ کې فرق دی چې د ښځې هم غټې خپې وي او د سړي هم دقسې غټې خپې وي. د دواړو په منځ کې څه فرق شو؟ دواړه هسې ډبل ډیکران شو. نو فرق یې دا دی چې دا د نکریزې پورې کړي په لاسونو هم پورې کولی شي او په خپو هم پورې کولی شي. دا د ښځو دپاره یو ډول دی. د ښځو دپاره یو حسن دی نکریزې پورې کول. بعضې ښځې هغه په دې نوکانو نوک پالش مږي. دا ګناه ده. ګناه په بله وجه ده. ګناه په دې ده چې بیا اودس کوي دا نوک پالش ځان له یو وجود لري نو اودس یې نه کېږي. نوک ته لاندې اوبه ورنه رالې او که دا چېرته فرض غسل پې وي نو غسل یې نه صحیح کېږي. ولې اندام اوچ پاتې شو نوکونه اوچ پاتې شو. چې نوک اوچ پاتې شي هغه اوبه خو د هغه نوک پالش د پاسه تېرې شوې نو نه غسل شو نه اودس شو. دی یو ګناه شو. که مونځ کوي نو بیا اودس او په پلیتیا کې دی بله ګناه شو. نو که ستاسو خیال یې نوک پالش چې په نوک ومږې او پورې کې او لږ داسې په دې ګوته زور ورکړي یا په نوک یو ټس سره ته ودانګي ځان له وجود لري. او نکریزه ځان له وجود نه لري. نکریزه چې په نوک پورې کړه نو هغه ځان ته نوک جذب کړی کاږي. نو که ته په چاقوي هم ګرې نو هغه بره سر به وګرېږي خو بیا هم هغه سوروالی نه ختمېږي. دننه هغه سوروالی هغه نوک راښکلي نو نکریزه د نوک ایسه شوه. که د پاسه پې اوبه هم بیږې لکه چې په نوک بېدلې او نوک پالش د نوک ایسه نه ده. اپې د پاسه یو پترې پروت
نکریز لري ښځه پورې کوي. نن سبا بعضې ښځې په بیه نوکان خرڅېږي او اوږده اوږده نوکان ځان لیږدي. دا جرم دی، دا ګناه ده. دا خو د حیواناتو سره تشبیه ده او د کافرانو ښځو سره تشبیه ده. هغوی پې فخر کوي، فخر. دا ولې دا د نوکان ږدي؟ نوک کې څه فایده ده چې ته او بعضې خلک یې لا ښځې پرېږدي دا خپل نوکان دننه پکې ګندونه یې نښتي. هغه کار کوه چې کوم حسن وي. دا حسن نه دی، دا شیطاني حسن دی. شیطان ورته دا ډولې کړي چې ځان ته نوکونه پرېږده. ور یاد ساتئ زما وروڼو، ښځې دې هغه خوشبو استعمالي. حدیث کې راځي چې د هغې رنګ وي خو بوی یې مدمي. ولې چې د دې بوی سړو ته لاړ نه شي چې د کوره بار وځي. او سړي دې هغه خوشبو استعمالوي چې د هغې بوی وي خو رنګ یې نه. سړو له رنګ پورې کول او رنګونه مګل او په مخونو باندې بعضې هلکان هم داسې کوي د دې زمانې. دا بعضې د دې زمانې هلکان دي، دا نوجوانان، دا ایهې قبیله، ایهې قبیله، ایهې قبیله هغې په مخ باندې دا رنګونه منګونه پورې کوي او شونډې منډې ځان له سره یې کوي. د خدای نیکبخته چې خدای لږ پیدا کړی نو تا جینکوالي څه خوښه ده؟ دا ښه خبره نه ده. ډېره زمانه وشوه، ډېره زمانه غالبا چې ما لا نهم لسم سکول کې سمه کوي بس کې ناست وم. دا پخوا دا پلینکو چې او دا څیزونه نو بس نو په هغې کې پخوا که ستاسو خیال و د مشرانو ته پته وي د هلکانو به یو قسم سر پرېښوده، د اوږده سټوکي به هیپي ویښته به یې وتوي. هغه رواج اوس ختم شوی دی. داسې اوږده سټوکي به بل شانتې او دې مار به یې دا سر داسې واو او لاس به یې پرې راښکه. دا یو ځان له یو فیشن و. د سکول هلکانو مخکې ناستو، ورپسې د کالج جینکۍ ناستې وې. زه دې خوا په سیټ ناست وم. هغه هلک به دې مار داسې سر واو مخکې ناستو او دا لاس پې په دې ویښتو راښکه، بیا به یې سر واو او دا لاس پې په ویښتو، هغه ویښته به را ځوړندېدل. د ټولو خلکو ورته خیال هغه دا یو فیشن، یو فخر ګڼه. د کالج هغه جینۍ ورته یارورې وایي خفه نه شئ، وایي ستاسو فیشن مونږ واغېشت، زمونږ فیشن تاسو واغېشت. خو ته خو دې سر دې ویښتو ډېر په عذاب کړی، دا سټ به دې م خوږېږي. دې مار سټ وی او دا ویښته په لاس راکاږي. نو کلیپ یې وله راویسته، وي دا ورته واچوه چې د دې مصیبت خلاص شي. یاره چې هغه هلک پورې خپلو ملګرو هغه ګاډي دونه وخندل. ما وې دله که تا کیایي دلته به په دې ځمکه اوس ننوځو، که تا کیایي اوس په چارسده کې کوزېږي او دا به خری داسې رنګ یې زیړ شو او غږ یې نه کا. نو دا څیزونه میزونه دا خوند نه کوي زما وروڼو. بعضې خلک دې ته فیشن وایي، دا فیشن نه دی، هسې ځان کړول. نو نکریزو پورې خبره راله چې هغه نکریزې ښځې پورې کولی شي، بلکې پورې دي کې په لاسونو باندې، په ګوتو باندې او په خپو باندې. نو عایشې بیبي به نه پورې کولی. وی زما د ښکلي مبارک پیغمبر د نکریزو بوین بدي شي نو وی زه نه پورې کوم. دویم له راشه د ښځو چې دا خپله بیماري وي نو روجې پکې نه نیسي په میاشت کې. نو بیا د اختر د رکوټې اختر په میاشت کې ونیسي. بهتره دا ده چې د رکوټې په اختر په میاشت کې زر ونیسي، ځکه د مرګ او د ژوند پته نه لګي، د بیمارۍ او د روغ صحت هم پته نه لګي. که مړه شوې روجې در باندې پاتې شوې او که بیماره شوې بیا به څه کوې، زر نیول پکار. عایشه بیبي څه وایي؟ دا دینی مسلې دی ځکه یې درته کوم. وایي ما به دا په ما چې به د روجې د رمضان کمې 5 یو وار څو روجې چې وي دا به ما ونه نیولې، نو ما به دا بیا د شعبان په میاشت کې، یعنې د رمضان نه مخکې چې د شو قدر میاشت ته هغې کې به مې نیولې. ولې؟ ما وی هسې نه چې زما روجې دا قضا روجې نیسم روجه مې او چېرته حضور پاک راشي او د هغه څه ضرورت او زما روجې نو پیغمبر ته به تکلیف ورسېږي، خفه به شي. داسې عجیبه انسان. حالانکه د حضور پاک نه تپوس هم کولی شو چې د الله رسوله که ستا خوښه. ما تاسو ته ویلي چې شپه به پیغمبر مبارک یو سره او بله شپه د بلې سره، خو د ورځې به حضور پاک په ټولو بیبیانو چکر لګاو. حالات به ولا معلومون، څه ضرورت چې هغه ورله پوره کړم. بل بیبیانو به دا خوښول چې حضور پاک سره زموږ ناسته ډېره وشي، بل د پیغمبر مبارک ناسته ولاړه، خو ټول دین دی.
نو هرې بیبي به دا خواد کول چې مونږ کره راشي ما سره وخت تیر کړي چې ده ته څه دین زده کړم د هغه خبرې د هغه ګرځېدل د هغه عقیده د هغه اخلاق د هغې عمل دا ټول دین نو هغې تپوس هم نه کو د حضور پاک نه چې الله رسوله په ما خو د رمضان روجې پورې دي د بیمارۍ والا اونیسم که نه نه که راته هم و چې اونیسه او هسې نه حضور پاک راشي او پړه کې ما ته څه ضرورت راشي نو چې پیغمبر ته تکلیف ونه رسېږي شو قدر کې به مې ویل دومره مینه دونه د پیغمبر سره دومره تابعداري ښځو له پکار دي زنانو له عموما زه دا وایم چې د خپلو خاوندانو تابعداري کوي دا یو حق دی خاوند ښځې له جامې راوړي خاوند وله کور جوړ کړی دی خاوند وله دارو درومل کوي خاوند د غم خادی پسې بوځي خاوند ولا میوې راوړي خوراکونه ولا راوړي نو چې دومره خاوند د ښځې دپاره سار نه ماسخوتنه پورې په منډو تر وړي ښکلې کور یې جوړ کړی نو دا ښځې له هم پکار دی چې د خاوند څه ناڅه تابعداري وکړي که د دې نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي رونه دي په کور کې دننه یو مشر دی یو کشر نو که دا کشر هم وي زه مشر یم او مشر هم وي زه کشر یم نو روزانه به جګړه نو مرتبه به خپله جوړه کړي دا کشر به د مشر ته داسې ګوري لکه د پلار په نظر او دا مشر به د کشر ته داسې ګوري لکه د بچي په نظر ژوند به ښکلې تېر شي پلار دی او زامن دی نو ته به دا نه وایې چې خو دا زوی به د پلار خبره مني ولې به نه مني یو خوا پلار دی او بل خوا زامن دی نو دا زامن به د پلار قدر کوي عزت به کوي احترام به کوي او پلار به هم زامنو ته په ښه نظر ګوري بچی دی نو ژوند به ښه شته او ښکلې مزېدار تېرېږي زه اکثر وایم جینۍ چې واده شي خواښې ده په کور کې نو دې نه خپله مور هلته پاتې شو دې خواښې ته به د مور په نظر ګوري تابعداري به کوي مینه به ورسره کوي د مور ته چې څنګه خیال ساته دقسې به د خواښې به هم خیال ساتي او دا خواښې به دې جینۍ ته د خپلې لور په نظر ګوري خپلې لوڼه دې واده شوې دي څنګه خپلې لور ته کتل په کم نظر د خواښې دا خوښوي د ښځې چې زما لور سره د خاوند ظلم کوي نه پې خفه کېږي نو د پردی لور خور سره ولې ظلم کوي نو ګوره ژوند به ښایسته تېرېږي په خدای قسم د دواړو جهانو مبارک سردار او شریعت چې موږ ته کوم اصول ښوولي دي که موږ په هغې اصولو عمل شروع کړو ژوند به د خوشحالۍ وي نو زه زنانو ته وایم چې د خاوندانو خیال ساتئ د دوی قدر کوي د دې احترام کوي نن یورپ سوی وی اسلام شریعت ښځو سره ظلم کوي ښځه به دننه د خاوند جامې مصري کوي او ډوډۍ به هم وله پخوي او د ښځو حق لاړه او برباد شماوي ډېر بې وقوفان یې تاسو ښځه چې واده شوي نی نو په کور کې د چا خدمت کوي د پلار او د رونو رښتیا ووایه په جبر او په زور یې کوي که په مینه یې کوي په محبت دې کې سب حق تلفي ده دا خو د انسان فطرت هم دا تقاضا کوي هغه پلار وله جامې راوړي پلار ماشومه لویه کړه او پې خوشحالېږي چې د پلار کمیس یې ګونجې وي بابا دا جامې دې ګونجې دي وله د اسري کوم پې خوشحالېږي چې ولې اسري کوي او چې ضرور جامې یې خیرنې لالا جي صبر دا جامې د خیرنې دي بار به خلک سوی دا بله جوړوه اخو په خوشحالۍ کوي که د رور خدمت کوي که د پلار خدمت کوي که د مور خدمت کوي په خوشحالۍ کوي دا جینۍ به سبا مور کېږي د دې به خدمت نه کوي دا خو په زور پې نه کوي او چې بیا کله واده شوه او د خاوند خدمت کوي نو په خوشحالۍ کوي ولې هر څه وله خاوند راوړي کور وله خاوند جوړ کړی مهر خاوند ورکوي او که د بچو خدمت کوي په خدای په خوشحالۍ کوي د کور نه خاوند دی جامې خیرنې موږ د باندې شرمېږو پاکې دي که نه ښځې نه موږ د باندې شرمېږو خلک وایي چې دا څه پودړه ښځی ده هله دا جوړه بدله هوښیاره ښځه دې ته دا قمقله ښځی چې ښځې ته جامې وروغورځوي سره د دغه نه چې دا پکې پرتوغا خچوه دا لیسري کوه شته پکې داسې منجوڼیاګان هم شته بده خبره ده خو یو خبره مې خولې ده یو حضرت په لار روانو زموږ د دې بیټک مخې ته تېرېده نو هغه چې مې ورته وکتل اوس پټکې یې والې دی او د پرتوګ نه یې پټکې یې والې دا پرتوغاښې دا شملې په دی لاندې ځوړند ما ول اواز ورکړ مې له دلته راشه چې راغی امامتۍ له غریب روان
چې راغې دلته مې دغه دې پټکي دې کوس که څه بلا ده ته چې ویې کتل وایي دا خدای غرق او تباه که وایي دی راته کېښود چې پټکي ووه وایي زما اړو خیال نو خدایه زم په منډه ومه د مانځه اړو خیال مې نو چې دا پرتوګ دی نو ګورې مذاق سر دی دغه ته وایم دې ملګرو ته مې ښځو سره به نه ټرته که ښځو سره ټرت نو دقه ټرت به درنه وباسي سبا به د پرتوګ نه پټکې ویلي خپل لار به روان نو دا ګناه ده زمانو د خاوند عزت به کې احترام به کې د خاوند قدر به کې جامې وله ښکلې سري که په دې خو که تا وله نسري کړی جامې ورکړی یا تا وله خیرنې جامې ورکړی یا مثلا لستوڼی شلېدلی دی ته خو ما دا خاوند سپک که ته خو زه یاره نشم کولی نرمي دې وکړه ځان سره لیکن دا خاوند چې جنازې له جومات ته لاړ شي رښتیا وایي د خاوند شرم دی که د ښځې شرم دی دا د ښځې شرم خلک وایي دا لا څنګه ښځه ده دا څه پودړه ښځه ده دا څه بېکاره ښځه ده دا د خاوند د جامو ته یې وګوره او دغه بیا خلک ځي په خپلو کورونو کې بیا خپلې ښځې ته وایي د پلانکي جامې خیرنې وي د پلانکي جامې اسرې نه وي د پلانکي جامې لستوڼی شلېدلی دا څه بېوقوفه ښځه ده دا څه خره ښځه ده خره یو لکۍ یې نشته او نوره پوره ده نو ښځې له نه دي پکار چې خاوند درته ښه څیزونه راوړي ښې جامې درته راوړي هر څه راوړي نو د خاوند په قدر کې څه دي د خاوند احترام که ته وکړې نو دې کې خو ثواب دی د خدای بندې ښه پې ښکارې چې ونه کړې نو بدې پې ښکارې نو یورپ څه وایي دا په کور کې خدمت کوي کور کې خو د خاوند خدمت کوي پې فخر کوي د خپلو زامنو خدمت کوي پې فخر کوي ښه ټیک شوه تاسو ورسره څه لوبه وکړه تاسو د کور نه بار وویستې نو ایر هوسټس شوه په جس کې نوکره شوه د څونه سورلو خدمت کوي وایه اوس د 3 سورلو خدمت کوي ډوډۍ وتېږدي پیپسیان وله وړي ټاپیانې وله ورکوي هغه څښا خیرن لوښي ته لرکوي نو په کور کې د خپلو بچو د 5 خدمت دا د ښځې سره ظلم او په جس کې د 3 پردو سړو خدمت دا انصاف شو بار دې ویستله په کالج کې د نوکر خیر د حیا سره څه بده نه ده لیکن زه یورپ یادومه بار منډه دې کړه ښځه خو د عزت شی دی ته د ښځې په مخ باندې مخ یې ښکاره کړی دی ویښته دې ورته ښکاره کړي دي خپې دې وله په بوټ باندې ښکاره کړي او کیړۍ دې ور اچولي د خرید و فروغ څیزونه د ښځو په اندامونو کې او د ښځو وجود استعمالی د پبلیسټي او د اشتهار دپاره دا ته ښځې سره ظلم کې زیاتې کې که ښه ورسره کې ښځې له پکار په کور کې دننه د خاوند قدر وکړي د خاوند احترام وکړي ښه مزېداره کور کې بالښته ډډه وا نیکبخت دی څه له ګرځې په نوکرو پسې که د حیا او د پردې کوي ګناه پکې نشته ما درته وایي که ښه د ډاکټره شي او د زنانه و علاج کوي ښه خبره ده چې سړی د ښځو علاج کوي د هغې نه ښه نه ده چې ښه د ډاکټره شي او د ښځو علاج وکړي څه منع نه دي خو زه دا خبره کومه چې بعضې ضرورتونه وي بعضې ضرورتونه ني نو ښځې له پکار دي په کور کې دننه د خاوند خپل قدر وکړي د خاوند خپل احترام وکړي حتی په کور کې دننه به ښځه ګورې شریعت مسله ده ته وایم ډولۍ ډول به کوي ښکلې جامې به اچوي او خشته به ګرځي په کور کې دننه ولې که د خاوند څه ضرورت راغی چې خاوند خوشحاله او ګورې شریعت دا هم وایي شامي کې شته که ښځه په کور کې دننه ځان نه ډولې کوي او پودړه ګرځي نو خاوند له حق شته چې ادب ورته وښیي غوزار هم ورکولی شي د عذاب به نه ورکوي خو د ادب په بنیاد ادب به ورته ښایي دا نه چې به خاوند دی راننوځي او دی لاس ټول د سوټو او د ګن نه ډکې نیولې وي او دا څښا خپې یې نیولې او څښا جامې یې چولې خاوند وایي چې خدایه پاکه څه ډېران ته رادننه شو د څه په غوجل رالم په غوجل نوړی خفه شي که نه ښکلې به ګرځي ښځه په کور کې دننه خشته جامې به اچوي ځان به خشته کوي ځان به ښکلې کوي حسن او صفایي خو ډېر ښه شی دی طهور شطر الایمان ځان به صفا ساتي خیر خبره مې دې پورې کوله چې عایشې صدیقې رضی الله او د خاوند تابع ورې حدیث کې دا هم راغلی دی چې وایي کومه ښځه خاوند خپل څه جیز خدمت له وغواړي او دا رانشي
جنت کې چې کوم حور دي حور عین هغې خیره ورته کوي الله ته خبروي قاتلک الله وی خدای دې هلاکه که دا خاوند خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی تا نه به جدا شي او موږ له به راځي نو دا ولې خفه کوې حورې ورته خیرې کوي یو مثال در کومه زمونږ په دې صحابو کې یو صحابیه تېره شوې د حضرت ام سلیم د خاوند نوم یې ابو طلحه ډېره نیکه ښځه وه ام سلیم ډېره زیاته نیکه د ابو طلحه په سفر ته او د یو ماشوم بچی او زوی بیمار دا وره ناجوړه خاوند یې په سفر چې لاړ اتفاق ته ګوره چې دا خاوند یې کله د سفر نه واپس راته د ابو طلحه رضی الله عنه نو دقه شپه باندې په دقه شپې دا ماشوم زوی وفات شو اوس چې زوی وفات شو خاوند خو په سفر دی ډېره موده بار دی نو چې واپس د سفر نه بنده راشي او ډېره موده بار نو خامخا د انسان خپل خواهشات پوره کوي ښځې دا سوچ وکړو چې دی د سفر نه راشي او دی ستړی م دی د خپل خواهشات هم وي او زوی د ماشوم هغه مړ شو او د دې نه خبر شي نو دی غریب به خفه هم شي راشه نه یې خفه کوم هغه زوی یې پټ کړ د کور یو ګوټ کې ښه مزېدار سملو او چې خاوند دی راغی نو غږ یې ورته ونه کړ خاوند ته تپوس وکړه کیف الولد ماشوم څنګه دی کیف الصبي دا ورته څه وایي هو اسکر دمه دی په قلار دی ګوره دوه معنی دي یو معنا دا چې دمه شوی دی په قلار دی معنا دا چې جوړ دی بله معنی سره چې د دنیا د کړاو نه او د دنیا د دې قصو پیسو نه دمه شوی دی خیرت ته تللی د ښځې خو دا مطلب و چې قلار شوی دی دمه شوی دی څه معنا چې به د دنیا د کړاو بیمارونه دمه شو مړ شوی لیکن خاوند څه معنا واغشته هغه دا معنا واغسته چې ماشوم جوړ شوی په آرام دی په آرام بیا چې د ښځې خاوند کم څه تقاضا وي هغه یې پوره کړل خاوند شپه ډېره ښکلې مزېداره تېره کړه چې کله سار خاوند منزله ته نو ورته وایي وارو الصبیه الله مطلب دا چې هغه ماشوم وفات شوی دی او څه قبر مبر انتظام به وکړه چې ماشوم دفن شي زه کله طالبانو ته یم ګوره حدیث کې خو دقسې راغلي زه وایم دا ښځه دا ام سلیم څه عجیبه ښځه بچی وفات شو د خلکو خو چې ماشوم غوندې بچی وفات شي څونه چغې وباسي دې دونه پړه تیږې یې ښودې را دومره صبر یې کړی دی چې ګاونډي م ته نه خبر که دې یوه چغه م والې وه ګاونډي به ته خبر و که دې یوه چغه م والې وه رشته دار به خبر و او چې ماشوم مړ شي نو زر ګاونډیان را چلیږي ماشوم مړ شي نو زر رشته داران را چلیږي دا ابو طلحه به لار کې خلکو خبر کړی چې بس صبر کوه او بس د خدای پاک دې له صبر درکړي لازما هېڅوک نه په ګاونډ کې خبر نه په رشته کې خبر چاته پته نه لګي دونه پړه د صبر تیږې ښودل دې ته ښځه وایي او که سترګې سرې وي بنده چې وجاړي که نه نو هغې سره سترګې سرې شي نو چې خاوند را ننوتی نو لازما به یې تپوس کوو چې ښځې دا سترګې دې ولې سرې دا مخ دې ولې تور دی یعنې دونه یې ځان قابو کړی دی دومره څونه ګران کار دی چې ماشوم بچی د چا مړ شي او دومره قابو چې نه د سترګې نه اوښکه به یې ولیده نه سترګه سره ده نه مخ رنګ بدل دی نه مخ والې دی نه سپېړه ګنې خاوند به پې پیښې و نه چغه والده یو ګاونډي نه دی خبر خپل خپلوان نه دی خبر دومره په ځان قابو راوستل او دومره صبر کول چې دا ښځه جنت ته نه دي څوک به جنت ته دي سار ورته وایي ګوره خاوند یې خفه نه کړه یعنې که دې ښځې خاوند ته ویلې وي راتلو سره چې سړیه ماشوم خو مړ دی نو خاوند پرې نه خفه کېده د ښځې نه خامخا ورته الوي خاوند ته پته چې ښځه خو بې صبره ده ښځې صبر کم دی په سړو په نسبت نو دا خو لیکن بیم د خاوند دونه قدر دونه عزت چې خاوند یې خفه نه کړو او د هغې چې هغه چې کوم ضروریات او خواهشات هغه یې پوره کړه بیا خوب ته بیا یې ورته دا ونه وي چې الو نه وي چې ښه خوب یې وکړه او سهار پاڅېده او منزله ته نو بیا خبر کړه بس د هغه پړم هغه وي خدایه دا ما څه وکړه ماشوم بچی مړ پروت دی ما خپلې ښځې سره خپل خواهشات پوره کړل ماشوم بچی مړ پروت دی د کوټې په ګوټ کې او ما خوبونه کول
په خوشو ده ښځې چې ښځې ما دپاره کړې لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته خو هم حیران شو حضور پاک دوی ولا وکړه وی خدای د دې غم په بدل کې ولا د خوشحالو ښه بدل ورکړه الله پاک ولا لس بچي ورکړ لس زامن او ټول د قرآن قاریان او عالمان د خدای جوړ کړ دې ته د ښځې د خاوند سره زندګي وي نو ښځه به د خاوند سره ښکلی ژوند تېری که چېرته خاوند غصه شي انسان دی نو چپ کېږي د جواب به نه ورکوي بعضې ښځې په خدای داسې ژبه وي داسې ژبه خلخل ژبه خاوند غریب د خولې نه څه ویستي نه شي که څه وباسي نو داسې چک پې لګوي په دې ژبه باندې چې د خاوند بېعزتي کوي نه ګزاره کوه نیکبخت دی ته څه کوې زبان درازه ښځه چغې وباسي جګړه کوي د خاوند سره خاوند شرموي خاوند بېعزته کوي کله خاوند به غوسه شي کله به څپېړه هم دله درکړي کله به ډبه هم دله درکړي نو خیر دی ګزاره کوه که نه که هغه در سره زیاتې کوي نو هغه نه به خدای تپوس کوي خو ته به ورسره خاوند هم ظلم نه دی پکار په ښځو باندې د یو لاس نه پړق نه خېږي خاوند هم پکار دي ښځې مور پلار پرېښي دي وروڼه یې پرېښي دي قوم یې پرېښي دي خو ستا دپاره یې پرېښي دي نو ګزاره به کوي لږ ژوند دی د مارونو په خوش اخلاقۍ او په ښه طریقه باندې تېر کړي نو دا د عایشې بیبي هغه طریقه وه چې مې راته وایي چې د حضور پاک مبارک سره څومره مینه یې ساتله دویمه راته یو بله سخي ډېره زیاته وه عایشې بیبي او دا د سخا طریقه د چا نه زده کړې وه دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې څه به راغلل فورا به خیرات که سار به سره رالل غرمه به نو که غرمه به سره رالل نو ماښام به نو هر څه به یې خیرات کړ خورایي او عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د بیبي اسما زوی په مکه کې هغه د بادشاه اعلان کړی بادشاه هغه ولا څه پیسې راولېږلې پخوا دا دراهیمو د سپینو زرو دا سکې وې بلا شی یې راولېږل په بورو کې چې څنګه یې راوړل په ځمکه په میدان هغه بوره غورځوله هغه خادم یې ته وایي راشه هلې شابه کاسه ډکوه او د مدینې منورې په دې غریبانانو ویشه ډکې ډکې کاسې بیا ډکولې او په مدینه کې چې کوم غریبانان سړي وو ښځې وې کونډې وې یتیمانان مسکینان ویشلې وې او دا ورته ناسته وه خوشحاله ټولې پیسې ختمې شوې خادم یې ته وایي وګوره وي څه په ځمکه خو څه پاتې نه دي وی نه ټولې مې خلاصې کړې لږ ساعت پس د روجې او روجې وه لږ ساعت پس یا بانک ته وخت نږدې شو بانک تقریبا د روجه ماتې ټیم خادم یې ته وایي څه راوړه چې روجه پې ماته کوي کور څه نشته د خوراک قسم نشته خادمه ورته وایي ګوره دومره روپۍ دله رالې او تقسیم دې کړې نو چې یوه روپۍ رې تې پرېښې وې یوه نو اوس به زه تللی وم بازار مارکیټ ته نو ما به دله څه د روژه ماتې څه شی راوړو نو دې ورته وخندل وایي چې اوس راته یادی نو هغه وخت به دې راته یاده کړې وکړه دومره سخي وه چې دا ته یېره وه چې زما خو روژه ده کور خو بنده ته معلوم وي چې کور کې څه شته او که څه نشته او نغرې مړ پروت دی دونه سخي وه نو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ته چا ووی چې هغه ترور له خو دې ته مال لیږې خو چې هغه بیا ګورې ناره نه ورئ وایي څه مطلب وایي هغه ویشي چې څه ور ولېږې د سار کې ولېږې غرمې ته یې نه پرېږدي او چې غرمه ولېږې شپې ته یې نه پرېږدي هغه وی ښه دا چل کوي وایي زما د قسم یې کړه دې نه پس 1 روپۍ مې وله ولېږل زه خو دې له لېږم چې دا ښکلی ژوند تېر کړي دا ښکلې جامه واچي دا ښکلې پیزار وه پخپو کې او دا خشته ښکلې ژوند تېر کړي نو چې دا هغسې د نار نه ور ژوند تېروي زما کار سره چې پیسې ورلېږم 1 روپۍ به هم نه ورلېږم او یا دې دا سخا بنده کې نه وه نو دا خلک خو وړلې روڼلې کوي دا د پخوانه یو عادت دی نو عایشې بیبي ته چا وایي چې هغه خورئ خو دې قسم وخوړه چې یارې دا سخا بنده کې نه دی کوي او ګنې نه ورلېږم وایي ښه په ما نیکي بندی په ما سخا بندی زما د قسمې که مې ورسره خبرې وکړې بس قسم یې وخوړه او کور ته به هم نه پرېږدم بس هغه هم د هغه هم خبره وتې وه دته خبره دې ته راورسېده روانه شوه د دین د برکته روانه شوه
چې زمانه ډېره تېره شوه سپارښونه یې شروع کړل چې عایشه بیبي زما ترور دره مور خورې او دا پوه کې چې ما سره خبرې شروع کړې هغې ویې نه ما قسم کړی علی نظر ما قسم کړی نه ماته هم قسم دا همدې ما د نیکۍ نه منې کوي ما د سخا نه منې کوي نه دې رالېږي پیسې هېڅ ضرورت مې ورته نشته چې د وخت ډېر زیات تېر شو نو هغه وی چې داسې کار کوم چې دا به چا جرګه به قبلوي نو د حضور پاک د ماما خیلو د بیبي آمنې د قوم به خلکو ډېر قدر کو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وغیره دا د حضور پاک ماما خیل لکه ماما خیل دا معنی چې د مور رونه نو خو دا قانون دا دی چې د مور قوم ته هم خلک خپل ماما خیل وی مسور بن مخرمه رضی الله عنه دا خلک نو عبدالله ابن زبیر هغې ته ووایي چې تاسو مهرباني وکړئ د پیغمبر مبارک ماما خیل یو خلک هم قدر کوي نو تاسو ما سره د عایشه بیبي رضا کې هغې وی ډېره ښه نو دې په کور کې دننه یو څادر تړلی و پردی تړلی و کور کې دننه نو په دروازه خلک به د دیني مسلو تپوسونه له راتلل بلا مسئلې وي نیم دین تقریبا عایشې بیبي سره پروت و زنانه او متعلقې څه مسلې ټولې ورسره په دروازه به یو سړی راغی ور به وډبه دی به ورته څوک یې وی زه فلانکې ما د یو مسلې تپوس ته راغلیم یا یو حدیث زده کولو راغلیم اجازت شته نو که ورته به وی چې او شته نو په دروازه به سړی ور دننه شو نو سړی به د پردې نه پورې غاړه او دا به د پردې نه بل طرف ته وه نو دیني مسلې تپوس پې کو حدیث تپوس پې کو ما خو تاسو ته ویلي چې 2210 حدیثه د حضور پاک عایشې بیبي امت ته رسولې نو عبدالله ابن زبیر چې راغی دغه مسور ابن مخرمه رضی الله عنه د حضور پاک چې کوم ماماخیل هغې ځان سره کړل نو دا چلی وکړه هغې خو به دروغ نه ډېر ځان ساته دې ځان سره په څادر یې تاو کړه او ځان سره څادر کې پټ کړه او په دروازه आवाज وکړه څوک یې مسور ابن مخرمه پلانکې اجازت شته دننه شو هغې وی او راځئ وی کلنا ټول درنه نوځو ځکه دې ځان سره پټ کړی او وی کلکم ټول راځئ نو په دروازه وردننه شو چې وردننه شو اجازت خو میلاو شو نو هغې ته د پردې نه پورې غاړه پاتې شو او دې د پردې نه دننه ورغی خو یې ترور او چې څنګه یې ورمنډه کړې نو بس لاسونه یې پې کېښودل او ورته په ژړا شو چې ما معاف که ما غلطي کړې ده ما معاف که هغې ویې نه ما قسم کړی دی بلکل قسم نه ماتو د دې طرف نه د حضور پاک د ماما خیلو آواز ورکړه چې عایشې قسم بس مات که ښه خبره نه ده وی نه دی ما را سخا نه منې کوي وی بس د ده توبه ده چې څومره سخا کې کوه د معافي غوښتل عایشې وی نه ما د نیکۍ نه منې کوي هغې ورته هم مینتونه کول د حضور پاک ماما خیل نو اخره کې عایشې بیبي وی زه به ټیک ته قسم به مات کم او د سره به خبرې شروع کړم قسم یې مات کړ او حضرت عبدالله ابن زبیر یې معاف کړ قسم مات شو اوس نو چې څوک قسم مات کړي قانون دا دی چې د نیکۍ نه د قسم وخوړه به ګورې ماتې او کفاره به ورکړې ډېر خلک وی زما د قسم چې د برور سره خبرې نه کوم زما د قسم پلار سره به خبرې نه کوم زما د قسم چې زه به ښځې سره خبرې نه کوم دا د ګناه قسم دی د نیکۍ نه د قسم وخوړه د دې ماتول پکار دی چې دا مات کړي او کفاره به ورکړي خلک وایي نه قسم نه ماتوم دا چې مات دی که په دې ماتولو کې ثواب دی به هر کیف اوس چې قسم څوک مات کړي د مارونو کفاره څومره ده یا به مریی دا دی که مریان نو دې زمانې کې خو مریان نشته نو یا به لسو مسکینانو له 2 وخته ډوډۍ ورکړي یعنې 20 مسکینانو له 1 وخت روټۍ او یا به لسو مسکینانو له جامې ورکړي قرآن شریف کې راځي نو یو مریی کافي و یو مریی نو عایشې بیبي 100 مریان آزاد کړل څو چې کله به مریی راته ازاده کړو وی دا زما قسم چې مات کړی د هغې کفصل او چې بیا به م ورته د خپل قسم را یاد شو نو دونه به یې وجړل چې لوپټه به یې د اوښکو نه لمده شوه دومره د خدای نه یېرېدونکې ښځه
یو ځل لګیا و. ګورئ حضور پاک فرمایي ما تاسو ته تېره جمعه ویلي چې عایشه به زما په جنت کې ملګرې وي، په جنت کې. یو ځل حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او حضرت عایشه دواړه یو بل سره ناست دی. نو حضرت فاطمه ورته وایي عایشې وایي ګورې ته زما له بابا ډېره محبوبه بیبي وي او عایشې تا سره زما د بابا ډېره زیاته مینه وه او زما بابا دا ویلي چې عایشه دا په ښځو کې داسې ده دومره غوره ده لکه سرید ما ته ډوډۍ پینډه چې ورته وایي ما ته ډوډۍ چې په خوراکونو کې مزېداره ما ته ډوډۍ چې ډوډۍ دې په خوروا کې ما ته کړه خو داسې خوروا هم نه چې مینې دې له پخه کړي. د یو ځل کور ته بوتلم نو هلته یې راله ډوډۍ برابر کړی. نو زما په خیال چې ردي په کلي کې په کویانو کې څومره اوبه وې غونډې پکې اچوئ غونډې دومره اوبه خوروا وه په خدای یقین کوه چې هغه اوږه موږه پکې بس د کشتۍ په شان په منو تلله داسې هم نه ښکلې خشته ماته ډوډۍ په خوروا او پخه کړي ټینګی او پکې روټۍ ور ماته کړي. نو رسول الله مبارک به دا ډېره زیاته خوښه وه سرید به یې وته. اوس هم ته کرک کې او لکي مروت کې او په ډیر خان او په دغه علاقو کې خلک دا پینډه کوي صحبت ورته وایي او پینډه ورته وایي او په هوټلو کې مسملاویږي ډېره زیاته مزېدارې او ډېره خشته سوچه غوړي پکې اچولي کورنۍ چرګې پخ کړې او ډېر مزېدار. نو د حضور پاک به دا اوس هم ماته ډوډۍ د صحت دپاره هم ښي ځکه ډوډۍ پوره معده شي نو چې چا غاښونه ني نو هغې هم خوړی شي معدې ته ازمول هم اسان شي فایده هم پکې لري غوښې مخې هر څه راغونډ شي او خشته وي. نو د حضور پاک به سرید دا ماته ډوډۍ خوښه نو وایي چې څنګه دا ماته ډوډۍ دا صحبت دا پینډه دا په خوراکونو کې د خشتۍ ښکلي مزېدارۍ وجود له فایده ورکوونکي وي دقسې عایشه په ښځو کې ټول مخلوق ته فایده رسوونکې ده ژوند ورسره مزېدار دی خشته دی. نو حضرت فاطمه ورته وایي عایشې تا سره ګوره ډېره مینه وه او ستا سینې ته یې ډډه والې وه چې زما بابا فاطمه ورته وایي د دنیا نه رخصت شه او ستا په کوټه کې دفن دی زما بابا او اخر وخت کې ستا او زما د بابا لاړې خدای یو ځای کړي لکه دا ټول صفتونه یې ولو کړل. خو ګورې عایشې ما پېژنې زم د حضور پاک د غوښې ټوکړه یم زم د پیغمبر مبارک محبوبه لور یم. حضرت عایشه ورته وایي فاطمې ته د پیغمبر د غوښې ټوکړه حضور پاک فرمایي فاطمه بضغه مني زما د غوښې ټوکړه ده فمن احبها فقط چې چا ورسره مینه وکړه ما سره یې وکړه او من اغضبها فقط اغضب چې چا دې سره بغض وکړه ما سره یې بغض وکړه. او تا ته یې ویلي دي ای فاطمې چې فاطمه سیدة نسائه الجنه د جنت د ښځو سردار به او فاطمې ستا بچي حسن او حسین هغې ته یې سیده شباب اهل الجنه ویلي چې د جنت د ځوانانو به سرداراني. فاطمې تا سره ډېره زیاته مینه چې کله به حضور پاک د سفر نه راغی لومبي به تا کره درته یاد دي فاطمې چې کله به ته رالې حضور پاک به درته پاسېده په تندي به یې ښکل کړې ځان سره به یې کېنول ډېره یې خوښه فاطمې ته به هم جنت ته ځې ستا متعلق هم حضور پاک فرمایلی دي چې جنت ته به ځې زما متعلق یې ویلي چې جنت ته به ځې ته به هم ځې زه به هم ځم. په جنت کې هره ښځه چا سره ګرځي خاوند سره. نو فاطمې ګورې یو خبره درته کوم تا به په جنت کې د حضرت علي ګوته نیولې او هغه سره به ګرځې سیلونه به کې او ما به په جنت کې د حضور پاک ګوته نیولې ورسره به ګرځم چکرې به ورسره لګم. دومره بختوره ښځه ده زما وروڼو. لیکن او ای حضور پاک اخر وخت کې چې کله بیمارو خیاره څومره ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله جوړو او سملاستېده به ماسخوتن زما وروڼو دا وایي ښه نو دا اخیري صورتونه معوذتین دا به یې لوستل په لاسونو به یې چوف کړل او چې وجود ته به یې کوم ځای ته لاس رسېده نو لاس به یې راخ زموږ علما وایي ځکه یو ځای کې معوذات جمع راغلی
نو زموږ علما وایي چې دا 4 سورتونه وایه. قل یا ایها الکافرون چې کوم کې جمع صیغه ده نو د هغې نه معلومه کله تغلیب ورته زموږ طالبان وایي قل یا ایها الکافرون دا به انشاءالله چې ټولو ته به یادې. قل هو الله احد صورت، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. دا 4 واڼه دا لولې ماسخوتن چې سملې او په لاسونو چوف کوي او چې کوم دی ته د لاس رسي نو په ځان لاس راکاږي. دا د حضور پاک سنت او طریقه. یو بل حدیث کې د آیت الکرسی د وینا فضیلت هم راغلی نو که ادم ورسره ملګری که نو ښه کار به وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا صورتونه لوستل په لاس به یې چوف کړل او لاس به یې په ځان راښکه. نو عایشه بیبي فرمایلي هوښیارتوب ته یې ګوره وی چې کله بیمار شو نو یې بیا دا نشو لوستی په ځان یې لاس نشو راښکلی نو ما به لوستل دا صورتونه. نو هلکه چې څوک دا لولي نو په چوف پیناري کې دم کنه وی چې ما به ولوستل ما به وی چې زما د لاس نه د حضور پاک لاس ډېر برکتي دی نو د پیغمبر مبارک په لاس به مې چوف کړل نو د هغوی لاس به مې په هغوی راښکه. دونه هوښیاره ښه ده لیکن سره د دې چې پیغمبر د جنت ښځه ورته ویلې سره د دې چې پیغمبر ورسره غیر اختیاري مینه هم ډېره زیاته ده او دی به جړل او کله به وي او لیتنی کنت نسیا منسیا ارمان چې دنیا کې اړو راغلی نه وي او یېره په تېره وي نو څه خبر جړل مې. یو سفر کې د دې نه امیل رک شوی هغه امیل هم د دې نو د بیبي اسما د خورې چې ته امیل رک شو نو رسول الله مبارک صحابو ته وی اله د عایشه امیل پسې وګرځئ چې کوم ځای به ترې رک شوي ښځې به اودسماتې له داسې لږ بار تلې د وګرځئ او پسې بهر کې حضور پاک له خوب ورغی او عایشه وی د ما په بخاري کې راځي د ما په پتون سر ایښی ودو خلک لاړل حضرت ابوبکر صدیق لا وی وګوره عایشې ته امیل یې رک کړی دی خلک امیل پسې ګرځي اوبه نشته چې دلته به اوس او د سار نور راخیږي نه خلکو سره اوبه شته په مشکونو کې چې په اودسونه وکړي او نه دلته کې چینه شته. دا د عایشې د لاسه خلک ټول په کړاو دی که دی میل نه وی راوکړی نو مونږ به تلي بل ځای به مودس کړی مونځ به هم کړی دا د تیمم حکم نو نازل. حضرت ابوبکر صدیق راغی عایشې له په تشي کې غدارونه ورکوي وی دا دې څه کړی حبست رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دې بند کړی دی لیس معهم ماء او بدلته هم نشته او خلکو سره هم نشته او د مانځه وخت دا د ستمر راخیږي دا خلک به څه کوي. عایشه بیبي وایي فبي الموت وایي چې دلته به یې غزار برکو ما وی مړه شوه دلته بندړقي خو ځان مې نه شو ړقولی ولې حضور پاک مې په پتون سر یې ښودی او مې رسول الله راویښ نه شي دونه مینه هغه به زه وایلم په دې تشي کې ما ځان نه ړقاو چې حضور پاک راویښ نه شي. دی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راویښ شو چې راویښ شو د تیمم حکم نازل شو چې که یو ځای کې اوبه نی وخت نه تېرېږي نو تیمم والی شي. بس حضور پاک صحابو ته تیمم چالو خو وی تیمم ووهئ او چې دا خپل منځ وکړو. حضرت اسید بن حضیر راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې ابوبکر ته وایي یا آل ابي بکر عایشې له آواز ورکړې ما هي باول برکتکم دا ستاسو لومبې برکت نه دی کلم چې مسلمان له تکلیف ملو چې ستاسو د برکت نه خدای مسلمان له خیر ورکوي. دا د که عایشې نه امیل نه وی رک شوی او حضور پاک د هغې په پتون سر نه وی ښوده شوی نه وی نو ته تیمم حکم به نه وی نازل. په تیمم کې مسلمانانو ته اسانتیا پیدا شي. دا مې دې پورې ورونو چې ستاسو ذهن کې به دا اوس راغلي چې څومره بختوره ښځه وه عایشه بیبي څومره بختوره. نو ځکه عایشه وایي چې زما نه بختوره ښځه بله کم ده نو که د رکوټ اختر په میاشت کې نکاح سپېره وي یا د رکوټ اختر په میاشت کې واده سپېره وي نو دا دومره ده ولې بختوره دا غلطه خبره. نو ورونو اوس هم لږې ورځې پاتې که څوک نکاح کوي په دغه میاشت کې وکړي سنت د پیغمبر د عایشې بیبي به جمدي شي رسم رواج به ختم شي
او د حضور پاک تابعداري به پکې راشي. او که واده څوک کوي نو هم د په دې میاشت کې وکړي. دا غلط رواج دی چې د 2 اخترونو په میاشت کې یا د رکوټ اختر په میاشت کې نکاح کول او یا واده کول سپیره دی. دا رواجونه د شریعت خلاف به ختمو. پیغمبر ختم څونه محنت او نکاح وکړه د عایشې سره، لیکن بیا هم خلک د رسول الله مبارک د خبرې د پاسه بیا هم خلک وایي سپیره او سپیره او سپیره. الله دې موږ د دې ګنده رواجونو نه په امن او امان کې وساتي. د موږ د دې ایسېدو د کندي یوسف خان شینو چې به ورته وفات شوی دی، الله دې وبخي، الله دې مغفرت نصیب کړي. یوسف د الله په قبر انوار نازل کړي او الله دې ټولو بچو ته وارثانو له صبر ورکړي. او دا یو مریض دی، دعا غواړي الله دې روغ صحت نصیب کړي، الله دې ورته شفا ورکړي. دا یو ملګری دی آیات وایي زما آیات ته دا غرور د شوکت علي بای پاس اپریشن یې کړی دی، الله دې ورله روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. دعا وکړئ مریضانو دپاره. دا چې کوم مریضان دي یا نور تاسو کې به بیمارانی په کورونو کې به مې الله ټول له روغ صحتونه ورکړي، یا الله ته ورله شفا ورکړي. په هسپتالونو کې وي او که په کورونو کې وي. ما یو دوست دا روزي خان حاجي صاحب د هغه کور والا هم اپریشن کړی دی، بیماره ده. دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت او شفا ورکړي. څومره بیماران دي، الله ټول له روغ صحتونه او شفا ورکړي. که څوک قرضدار وي تنګ دست یې الله فراخ روزي نصیب کړي. زموږ د په جومات په ګاونډ کې یو زنانه ده ډېره مخلصه بیبي ده، هغه هم بیماره ده. دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي. یا الله چاته څه پریشاني الله ته په خوشحالو بدل کړي. الله که د چا په کورونو کې ښځې خاوند یا نور سروانې وي او څه بغضونه حسدونه پروردګاره په اتفاق او په محبت یې بدل کړي. الله که د چا اولاد نه اولاد ورکړي، که د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکړي. او الله د هر قسم د دنیا او د آخرت د پریشانونو هم په امن کې وساتي. ډېر دوستان دي زمونږ د نجیب الله خان غریب هم بیمار دی، دعا وکړه چې الله روغ صحت او شفا ورکړي. او ډېر ملګري دي چې د هغوی بچي بار ملکونو کې دي لګیا دي کار کوي، مسافر دي، الله د سفر زندګي ورته اسانه کړي، ډېرې ګټې وله ورکړي. د مسافرو ته خامخا دعا کوي. ما ته پته ده چې زه بار لاړ شم په جاپان کې دي، په دوبۍ کې، بحرین کې، په سعودي کې، په چاینا کې، په دې مختلفو ملکونو کې، ملیشیا کې. نو ډېر ګران کار دی ګورې دا بار مزدوري کول او بار د ښځو بچو نه با. دعا ورته وکړه چې الله ورته زندګي اسانه کړي او الله تعالی خوشحاله زندګي نصیب کړي او له د هر قسمه پریشانو فتنو آفتونو نه په امن او امان کې وساتي. یا الله ته زموږ د راضي شي د نیکو اعمالو توفیق راکړي. زموږ دا دورم شروع شوې ده، ډېر طالب علمان الحمدلله راغلي دي، خو بعضې طالب علمان هلکه ځای نه نشته. نو که چا سره په جومات کې د طالبانو د ډېرې کېدو څه انتظام وي، دا خو ستاسو ثواب کېږي. دا خو د پیغمبر مبارک د حدیثو زده کړې راغلي، وړونه ورته فراخه کړي، روزي خدای ورکوي خو ستا په لاس یې وله ورکوي. نو د حضور پاک د مبارک د حدیثو زده کړې راغلي دي. پیغمبر سره مو مینئ، نو د طالبانو سره مینه کوئ، محبت کوئ. نو که چا سره داسې د ډېرې ځای وي، ځکه زموږ مدرسه هم تقریبا ډکه ده، نو هغه مهرباني وکړئ موږ ته ووایه چې موږ درته یو څو کسان درولي. الله تعالی تاسو خوشحاله کړي، خدای خیر او برکت نصیب کا او الله د هر قسمه فتنو آفتونو مصیبتونو غمونو نه ټول امت مسلمه سره په امن او امان کې وساتي برحمتک یا ارحم.